أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 57. بنی اسرائیل تا مخکی دا خبر اوشوا چه اے خلکو زمان متون رایات کئی نو رب العالمین پی خپل انعامات شروع کړل چه گورا فرعون با څومره ضرر در کولو ما د فرعون نه بچ گئی. بیا ګوره سمندر کې می فرعون تباہ کو او تاسو تما نجات در کو. ګوره بیا موسی علیه السلام ما څلوېښت شپو د پاره راوغوستلو تاسو دلته شرک شروع کو. خدای باوجود ما تاسو ته معافي وکړه. اللہ فرمائی بیا ستاسو د رہنمائی د پارا ستاسو د ترقی د پارا ما تاسو له کتاب در کو چې تاسو ہدایت شئ. اللہ فرمائی بیا تاسو کې بعض خلکو دا خبر وکړه چې مونږ تر هغې پورې دا کتاب نه منو چې کم تورات دی تر څو پورې مون رب العالمین مخامخ نوی قتل ہے. اللہ فرمائی غرق شوئی خو بیام تاسو لما دوبارہ جوندر کو. اس بل انعام ذکر کی چه اے خلقو تاسو با میدانی تیہ کے سرگردان اگر زیدئی سکورونم نو چه علتم پناگاہ سے لکڑے وا آرامم کڑے وے پا سکونم زندگی تیرا کڑے وا نورنم زان بچ کڑے وے. خستاسو دا سکون او دا راحت دا پارا ما ستاسو دا پاسا یو دا سے روئے زراو لے گا چه دا سے ڈبلا نوا چه تیارے جوڑا کڑی او نا دا سے روئے زوا چو خوبی جوڑ کڑو یو نارائی رویز میں درمان دراو لے گا چی رنا بیم را پریخوا سورے بیم جوڑا ولو یا خوالے بیم درکولو. سوال رضی چی دوی پا میدان کے گرزیدل کورونے نو آخر دوی زان لکورونو ولی نا جوڑا ول زان لے دراحت زینو ولی نا جوڑا ول. نو جواب دے دا دے چی موسیٰ علیہ السلام ورطویلیو چی اے خلقو کچرخ زندگی بسر کول غواڑی تیرول غواڑی. فرعون خو تباہ شو اس دل تا پراتا ہے کتاسو دعوائی چی من پرسکون زندگی اختیار کو. نور شید شام تا بیت المقدس باندے امالقہ قوم جابر خلق دی دا قابض دی ورشی و دا بیت المقدس تے قبضہ کئی. دا جابر خلق دا دے زینو کا گئی جہادو کئی تے چھ کلی کی امن راولے تے چھ علاقہ کی امن راولے لگ با محنت کے قرآن وی دوی ته چې کله ویلې شول
چور شي جهاد کوي دا غوي خلاف. قالو ندویل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام گورب بیدبو نم بے غشتو اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها مونگ نداخلی گوال دا تو بیت المقدس ماندے عملو کئی دا جابر قوم تلرے کئی مونگ سنگ آلتا ورشو آلتا خود جابر قوم پروت دے مونگ دمرتا کڑا چرتا یو وے موسیٰ تا چے بار بار مونگ تاوے چے ورشی جہاد لا فضحب انتا و ربک زتو ورزا و رب دی ورزی انا ہا ہونا قائدون مونگ بوم دلتا ناسیو دیو جنا یو غزوہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابونا مشورہ مغشتی ہوئے سے چلو کو دیو صحابی ورکی ہو فرمال اے دا اللہ پیغمبرہ من قوم دا موسیٰ نیو چی خپل پیغمبر تے ویلے چی فضحب انت و ربک انہا ہونا قائدون چی زتو ورزا و رب دی ورزی من بدلتا ناسیو من صحابو اے دا اللہ پیغمبرہ تو حکم کوا من بے تعمیل کو بار صورت دے ظالمانو ویلے چی من دلتا ناسیو وے پیغمبر بار بار دا جہاد خبر کے خو فضحب تو ورشا رب دی ورشی من بدلتا ناسیو رب سزا ورکا 40 سال پا جنگل کی اسی دل 40 سال گوری دیر عمر دے رب چی بیا خلق العذاب ورکی کنا ان عذابی لشدید قرآن ویلی رب چی دی رونی سی کنا نو آغاز ہے نا با دی ٹارگیٹ کی چستا وهم و گمان بم نہیں رب رانی ولے رانی ولے دیر سختی غٹ غٹ جبارین پا دی زمکہ تیر شوی خوچے رب رونی ول بیا با دی روپی خلق نم منتاسو کے ہم بعض خلق دیر تکبر کئی دیر نشوی ورکی یو سور وزی پہلا واقعہ بیانو یو عام تنو دیر ماشاءاللہ خط سڑے ہو ما تیلا سنی ولو آواز بدل کڑے ہو مالے ولی علاقہ سڑرامہ دے شروع کڑے بل راتی اشارہ ہو کوئی چدا لیوانے شوے دینا نی سلورا مروستا روح سڑے دا حالات دی اللہ چی دی رونی سی نو بیا دا خبر نہیں چی دا خپل لے و دا پردے دے حدیث دے یو ملک رب تویلے چی رب حالتا خودیر عابد انسان دے وی پہلا پاغی دا ازمکا واڑاوا بیا پا دے نورو واڑاوا دا اللہ عذاب چراشی بیا دا عامی زلزلہ چراشی پا نیکانم زمکا خوزی او پا بدانم زمکا خوزی یو تنو خز ورطا چرتالوگان پاخا کڑیو دا ورکوٹی نو بازی خاوندم دا سیوی دا خورم دا نخورم بس خز توی دا لوگان دے نخورم خز ورطوی که خوری او خورا که نخوری خپل کار کوا بس وی ځان مړکوم وی مړ شه بس دې اسې ځان سملولی دی چې بس مړم ښځه هم پوره شی و بس هغې ویلې ورکه چې کفن هم درته واچوم غسل یې ورکړی و بس دې هم ځان غلی کړی دی وی که ګپ دی خو ښځه به چې چېرته تنګه وه بس اعلان هم شوی دی دی په اوږه خلکو راغیشتی دی ویلې که دا باسي ګپي خو چې قبر ته یې وردننه کړی دی نو دا یو خښتی چې پرېږده دویم دی خو هر څه کتل خو ځان یې غلی کړی او دې سره سوچ د الوګانو د ورکوټو الوګانو د غټو الوګانو بس کفن نه زر سر راوکاږلی ورکوټي م خورم غټ م خورم مطلب یې دا و چې الوګان ورکوټي م خورم غټ م خورم چې کم دې راته کېښوده خو خلک ویرېدل چې دا شی ورکوټي م خوري او غټ م خوري ټولو منډې وال
زمونږ استاد به دا واقعه بیانوله، د الله عذاب چې راشي په ورکوټو په غټو ټول وي. بهر صورت عذاب پہ اللہ راولېږو 40 سال هلته پراته وو، حتی کہ موسی علیه السلام هم دلته مړ شو، هارون علیه السلام هم دوی سره مړ شو په ځنګل کې. بیا ورته یو پیغمبر رب راولېږو. ګوره پیغمبران رب را لیږي، یو ځي بل راځي. قرآن وی لکل قوم هاد، ہر قوم ته ما یو رهنما را لېږلی. عربو ته عربی کې راغلی، پښتنو ته هم راغلی دی، هر قوم ته راغلی دی. چا سره لږ ملګري دي، چا سره ډېر ملګري دي. قومونو کې فرق وي. بعضې قوم چې در باندې ودرېږي کلک ولاړي، وروسته کېږي نه. نو بعضې پیغمبر سره به ډېر خلک وو، قوم به مضبوط خلک وو. او بعضې کله نن دی خوا کله هلته، نه یې څه مذهب معلومي، نه یې څه دین معلومي. د ګاډي سورلیم کتلي، ډرایور چې ګاډی داسې تاو کړي دا سورلیم ورسه تاو شي. بعضې مقتدیان داسې که بریلی مولا رالو دی ورته سر خوځوي، دا هم زما د سر تاج دی، داسې وایي. چې موحد راشي هغې ته موی دی زما دا سر تاج دی. مړه دا به کم سر وي چې هر شی تاج دی. داسې سر پته نه لګي، ډېر نایابي خو ځه بعضو خلکو سره وي. نو الله جل شانه هر قوم ته پیغمبر را لېږلی. بل پیغمبر ورته راولېږو یوشع بن نون علیه السلام. دې پیغمبر هغوی ته ښه په دلاست تسلي ورکړه چې رب فیصله کړې ده، ستاسو په تقدیر کې دا ځای لیکلی دی، لږ نرتوب وکئ، لږ تاسو لاس پې وخوځوئ، رب درته لیکلی دی. خلک تیار شول او دا ځای څه که قبضه یې کړو. بیا دا ځای قبضه کو. قرآن هم دغه واقعه بیانوي. نو اوس رب العالمین فرمایي وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، او سورے اکمنگا علیکم پتاسو الغمام درویزی. غمام اغرویز تویلے کی گی چه نرائی رویزوی، یخوالیم ورکی گی، تیارم نہ جوڑائی، سوریم جوڑائی. اللہ جل شانو پی دا سے رویز رولے گا. دا څومره نعمت تے پراته دلته وایي چې موږ نه جنګېږو، خو رب پې بیا هم فضل وکړو، رویځی پې راولېږه. احسان دی دوی سره. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، او راولېږو مونږه علیکم پتاسو باندې اے خلقو المن من تورنجبین والسلوى او مړزان. یو طرف ته پرویز رااله، بیا به سړی ځنګل کې څه کوي، هر شی خوي نه. رب به ورله خوراک تیار را لېږو. من عربی کې اصل کې من بتشدید النون احسان ته وایي، فضل ته وایي. نو دا به ورته په تیار راتلو دی وجې نه ورته من وایي، یعنی فضل. خدا داسې د دنیا د تخم غوندې دانې به وي، سهار وختي کې به د پرخې غوندې نازلېدلې، په دې بوټو په کاڼو به پرتې وي، او د شاتو نه به ډېرې خوږې وي، او دا به دوی راغېشتل او خوړل به په تیاره چې داسې پیر شي راځي. نو دا د رب احسان نه دی. دلته خو خلک سهار وختي وځي او ماسخوتن راځي، او بیا هم چېرته دال ساګې پخ کړي وي، هغوی به خټېټ ناست وو، او من داسې خواږه شی به ورته راتله، وایي دا به یې د اوبو په تور هم استعمالولو.
ویلو کېدو به نو گویا کې شات به ویلی شول، نور چې به پې تیر شو دا به ویلی شول. نو ښایسته شی و من، سپین رنګ. دا خړیړي باز یادوي، یو حدیث کې راځي دا هم د هغې د قسم نه دی، ځکه هغه هم په تیاره به راتلو، دا هم په تیاره راځي او ښه شی دی، قیمتي شی دی، خو هغه ډېر خوږ شی و، ډېر زبردست شی و، د اوبو په طور به استعمالولو. المن والسلو او مړزان، سلوا مړز دا بټیر مټیر دا یو بس یو پرنده وه او ډېره قیمتي وه او غوښه کې یو خاص لذت پروت و. ښه دا به وله په تیاره راتله، نه من خو به وله تیار راتله، ښه تیار به ورېدو پشم غوندې، سهار وختي به په بوټو پروت و او پاتې شوه دا مړزان داسې نه چې بره به سره شولو لاندې به یې ورته راکوز کړل، دا به ورته ګرځېدل منډې منډې، چرګې پسې خلک منډې وایي، خو اوس خو چرګو پسې منډې هم سړی نه وایي، به ډایرکټ کې داسې راونیسي او ذبح یې کړي. مخکې ډېر خوند و، اگر چې زموږ عمر به دومره نه وي، خو دومره راته یاد شي چې کلي کې به میلمه رالو، کور ته به میلمه رالو، نو خلکو به چرګ پسې منډې والی، هغه به یې ذبح کو، بیا به یې په ملا ذبح کولو، وایي دا مرۍ به یې په ملا خوړه، وایي ځکه دا ملا بیانونه میانونه کوي چې دا مرۍ تیزوي، خو اوس خو هغه شی شته دی نه چې مرۍ تیزوي. زه به هر صورت د ملا به م ورکې حصه وه، د میلمه به م وه، د کور به م وه. اوس چې میلمه راشي چرګ پسې سړی منډې م نه وایي، داسې به ورته پراته وو لکه دلته چې اوس مونږ تاسو ته دا چرګان دي، ګرځېدل به ورته خوا کې، منډې تړلې به نه وې، کبابونه به یې ته جوړول، سره کول به یې، د څومره لوی انعام دی. قرآن وایي ما ورته منو سلوا ورکړې وه، ولې ناشکري کوئ؟ او بیا ورته رب یو خبره کړې وه. قرآن څه وایي؟ مونږ ورته ویلي وو کولو من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاکونه هغه چې درکړي دي مونږ تاسو ته، طیبات ما رزقناکم، خورئ. تفسیر جلالین فرمائی کولو ولا تدخرو، خورئ شاوه، ذخیره کوئ بینا، شرط بدائی. اے رب چې درته څه حکم وکړي بیا به هغه وي، دوی به الټه کار کولو، ذخیره دوزي به یې کوله. هلکه خو چې په تیار راځي موجود دی، لالچ ولې کې؟ به هر صورت بعضې کس لالچي وي، خو ډېر شی به ورته پروت وي، خو بس دا به داسې لګیا ته وایي چې دی نه ختمېږي. بني اسرائیلو کې هم دغه صفت و. هلکه خو سبا له به بیا د پرخې غوندې من ورېدلی وي او سلوا دغه رنګ ګرځي تاسو ته، خو دا خورئ څه کوي که نه؟ سټور کولو ته څه حاجت دی؟ د بعضې صفتونو ګورې د پښتنو ته رادننه شوي. یو عالم وایي هغه بني اسرائیلو صفات چې زه وګورم او د دغه پښتنو وګورم یو دي. دوی چې قرباني وکړي که نه یو میاشت پورې غوښه پرته وي، 2 میاشتو پورې. هلکه خو دې که خو چې غوښه یو 2 ورځې پرې واوړېدې ذایقه ختمه شوه او رزق دی داسې فراخه به رب درکوي. څه نن سبا څه کمی دی؟ خو ځه که غریب سړي سټور که بیا هم څه خبره ده، خو غریب سړی سټور کوي نه، ځکه وینه، او مالدار سړی سټور کوي، دا صفت دی دا خوي. قرآن ورته کولو خورئ، خوره شابه، ذخیره کوئ ما، هغوی به ذخیره اندوزي کوله. خو قرآن ورته څه وایي؟ خورئ د څه نه؟ من طیبات ما رزقناکم، د پاک هغه نه چې درکړي دي مونږ تاسو ته. پاک مال خورئ، طیبات. او دې ته طیبات ولې ویل؟ خو پاک وکنه، رب چې درته راولېږي دا ستا خوراک دی.
هغې نه به پیور شی بل یو وي نه. رب چې ور درته ووایي دا پاک دی خوره. طیب ویلې کېږي هغه مال ته چې هغه حلال هم وي او کسبن هم پاک وي. یعنی دو شیزونه دي، یو طیب دی یو حلال دی. مثال کے طور پر تمہیں چرګه خو حلاله ده او ذبح کې نو هلکه دا به هم ګورې چې پردی ده که خپله. طیب پاک شی، چرګ پاک شی دی راوړه، حلال شی دی، خو دې ته هم ګوره چې پاک دی او که نه دی. پاک دی او که نه دی، پاک ته به هم ګورې. بعضې خلک چې د انګلینډ ته یا د چاینا ته ورشي مسلمانان، نو هغوی بیا ګرځي چې چرته به جي حلال شی ګورو. هوټلونو نومونه وي حلال رزق، حلال ریسټورنټ، هلته حلال شی میلاویږي. خو زمونږ استاذ به یو خبره کوله، وی دلته دی حلال ګوري خو پاک نه ګوري. څه مطلب؟ وی دا تا چې کمې پیسې وړي دي دا پاکې دي او که نه دي؟ شی خو حلال شو. تا دلته چانه رشوت واغېشتو او په دغه کساب نه دې غوښه راواغېشته، غوښه حلاله ده خو دلته ستا د لاسو پاکه نه ده. خلک حلال رزق پسې ګرځي خو طیب خیال نه ساتي. قرآن وی طیب هم خورئ حلال هم خورئ. زار شم د قرآن نه یوه خبره نه پرېږدي. دا بعضې خلک قرآن ته ولې نه کښېني؟ وجه ده تاسو ډېر عمر دی، خو دا خبره واورئ قرآن عیبونه ښیي. چې صفا نه یې که نه نو قرآن ته کېناستل ګوره ډېر ګرانه خبره ده. دا د یو عیب ښکاره کوي. که بېلمازه یې بېلمازتوب درته هره ورځ به وایي چې بېلمازه یې. دا د قرآن کمال دی. ته به وایې که دا قرآن ما ته لګیا دی چې ته بېلمازه یې. چې رشوت خور یې نو درس ته به نشي کېناستی. داسې نه چې ته به کافر یې، خو به مسلمان یې، خو قرآن به در باندې ګوتې ږدي او ته به دومره نر نه یې چې دې ته به ټینګ شي، بس ځان به دې څیټ ته کړي. د قرآن کې چې الله فرمایي د قرآن مثال پشان د تیز باران دی. څه مطلب؟ دا سړی نه پرېږدي، کله به غوږ کې ګوتې ږدي، کله به تندري ګړزاری به وي. زمونږ استاذ مونږ ته خبره کوله، وایي یو ځل ما سورة منافقون لوستلو، ما همې خبرې کولې. یو طالب خفه شو، بستره یې راغېښتې وه. وی لاندې ورته خلکو ویلې چې هلکه درس لا ختم شوی نه دی، تا بستره راغېښتې ده روانې. وی مړه دا مولانا ټیک سړی نه دی. یا طالب ورته ویلې ولې؟ وی دې ته څوک چغلي کوي زما او د بل په چغلۍ باندې دی لګیا دی. وی ما ته چې کله تذکره وکړه وی ما چې ښه دیم دی. به هر صورت دا د قرآن کمال دی چې دا در باندې ګوته ږدي. او کمال د مسلمان هم دا دی چې کله ایت ولوستلی شي دی وایي چې ما ته یې ویل. داسې نه چې دا هغه ابوجهل ته یې ویل. ابوجهل مړ دی، خبر هم نه دی، هغې ته اوس نه وایي، ما او تا ته وایي. ګوره فرعون پخوا مړ دی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوجهل په باره کې وایي فرعون و هذه الامه. د دې امت فرعون څوک دی؟ ابوجهل دی. هر دور کې ابوجهل وي. اوس ته څه وایې په دې دور کې به ابوجهل نه وي؟ هر کلي کې یو ابوجهل وي، صرف دا سر جدای. ابوجهل کپرۍ جدا وه او د دې کپرۍ به جدای. شی به هماغی. عبدالله ابن ابی ابن سلول کم غټ منافق و، کم تیر شوی چې دی، څه دی خیال دی؟ هغه دور کې و، دې دور کې به نه وي. دې دور کې هغې نه غټ غټ منافقان شته، خو کپرۍ یې جدای. بهر صورت قرآن کې دا کمال دی چې دا در باندې ګوتې ږدي چې تا کې دا کار دی.
سمشا. نو قرآن مونږ ته نن دا خبره وکړه چې ای خلکو حلال مال خورئ. کم مال خورئ؟ حلال مال خورئ. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو تن با حرامو یو نوړی په ګډه کې اچي او سلوي خورزي به رب موز نه قبلای. دا خبرې مونږ اورو، عمل ته ضرورت ده. یو حدیث کې راځي یو تن ان الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء فقال يا ربي يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب له او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی یو تن بائے سرتورے ولاړی. سرتورے مطلب دا په احرام کې به ولاړی، احرام کې دعاګانې قبلیږي. خو یو تن به احرام کې ولاړی اخباره گرد و غبار به پروت، سفرونه به کړي د الله د دین دپاره. یمد یدیه الی السما، لاسونه به هم داسې اوږد کړي، یو دسي یو لاسونه اوږدت کړه داسې به وي. بعضې خلک داسې دعاګانې کوي که نه، وایي به یا رب یا رب یا رب. جواب کې به ورته وایي لباس چې دی حرام دی، خوراک چې دی حرام دی، سکاک چې دی حرام دی. فانا یستجاب له، دعا دې څرنګه قبوله شي؟ دا نن چې دا امت دعاګانې کوي نه قبلیږي، خیرې قبلیږي دعاګانې. آیو تن ویلې که دامي ویلې رب غرق مې کې، وایي چکن کې غرق کېږم. خو چې مې ویلې الله باچا مې کې نه باچا کېږم. نو زمونږ دعاګانې نه قبلیږي خو خیر هم قبلیږي. ولې اعمال خراب دي. اعمالکم عمالکم. دا نن چې مونږ فریادونه کوو که نه، ټکسونه راماندې کېښودل او خلکو غلاګانې شروع کې. جوماتونو کې اوسه پورې غلا نه وه، و انشاءالله ان قریب جوماتونو ته به تالې لګوئ. سختې غلاګانې را روانې دي چې الله دا نور مو ساتلو. بهر صورت دا ګیلې چې کوو دا ولې؟ دا زمونږ عمل بیکاره شوی. چې پوچ عمل وي پوچ انسان وي. څومره عمر وشو چرته مولا سړي باچاهي کړې ده په پاکستان باندې. ولې؟ مولا داسې نه چې جنتي سړی، خو د نورو دلګانو کې ښه دلی، بدو کې ښه وي. تقسیم دی که نه؟ مونږ داسې نه وایو چې هغه صحابي دی، خو د دلګانو سره به یې ګورې. نو چرته یې باچاهي کړې یو مولا؟ نه. ولې؟ اعمال دومره نشته چې دا نه سړی ورته خلک وایي دا نه سړی په مونږ باچا کېږي نه. ولې دومره عمل هم زمونږ نشته. دا یاد ولرو اعمالکم عمالکم. کړي ګوبا خبره ډېره اوږده شوه. قرآن وایي طیبات من طیبات ما رزقناکم. ای خلکو څه چې مې درکړي هغه پاک رزق وخورئ، پاک رزق. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومه یو غوښه نبته من سحتن چې د حرامو نه غټه شي، کوشش به کې چې حرامو نه د وینه جوړه نه شي، بیا اثر کوي، بیا به دین ته د ډډه نه لګي. صفا ستره خوراک صفا عبادت به دي. دا قانون دی. تهجد ته به هم راپاڅېدی شي. ته بیکاره خوراکونه کوه، که تا مانه تهجد وکړل څه به نه وایو، نه راپاسې. حرام مال په بدن کې اثر کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه غوښه چې د حرامو نه غټه شي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فالنار اولا به، اور والا ډېر لایق دی، په اور باندې به دا غوښه سمیږي. الله دې د داسې حالتونو نه وساتي. الله دې موږ تاسو ټولو له حلال رزق کاروبار نصیب کړي.
امتحانات راځي خروس بیا الله راحت راولي. خیر ده که پچا سختي راحت راځي. الله په دربار کې دعا ګویو قرآن ته ناشي مونږ ته د حلال رزق کاروبار نصیب کی چې حرامو ته رجحان نشي. قرآن وی ما ورته ویلي خورئ حلال مال ذخیره کوئ. ما قرآن بیا څه وایي وما ظلمونا او ظلم نو کړی مونږه مونږ ظلم نه دی کړی په دوی باندې. څه مطلب دوی نه رب العالمین بیا دا نعمتونه واغشتل. مونو سلوا پې بند شول مونو سلوا پې بند شول. ولې رب ورته ویلي وو چې خورئ ذخیره کوئ. ما دی ذخیره شروع کړه. ناشکري مه کوئ دی ناشکري شروع کړه. ښه خوراک میلاوېدو ولې ناشکري کوئ؟ نه چې موږ له ترسکون خوراکونه پکار دي او د بټیر نه ښایسته ترسکون خوراک بل شته خو چې سړی ناکاره شي بیا ناکارې خبرې کوي. قرآن وایي موږ ظلم نه دی کړی. که څوک دا وایي ربه رویزم ته لاړ امن و سلوام ته لاړل دا ولې دومره ظلم؟ الله فرمایي موږ ظلم نه دی کړی. وما ظلمونا خدا چا کړی څه چل شوی؟ الله فرمایي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي. په خپلو ځانونو یې په خپلو ظلم کول. په ځان باندې ظلم نه دي کول پکار. د رب نافرمانی دا په ځان ظلم دی. قرآن داسې تعبیر کوي. صحیح مزد دی ونه کو رب ته څه نقصان نه دی ځان ته دی نقصان ورکو. مزد دی ونه کو الله فرمایي موږ ظلم نه کوو. دی په خپل ځان باندې په خپله ظلم کوي. دی وجې نه دین پیژندل پکار دي او دین دپاره محنت پکار دی. خبره هم دلته ختمو خو هسې د اگر چې زموږ خوله هم نه جوړېږي چې موږ ووایو نصیحت کوو موږ پخپله کمزوري یو. خو خیر چلو لوډ سپیکر دی دعوت دی دی وجې نه به دا خبره وکړو چې یو جذبه ځان کې وساتو. بغیر د جذبې نه دین نه راځي. خلک وایي فلانی جذباتي دی. دین په جذباتو کې راځي. چا کې جذبات نه وي که نه هغې کې دین هم نه وي. دین کې به جذبه کې ور زموږ زړونه ګنده دي. څه پته لګي په دې ټوټه پوټه عمل مونږ الله وبخي. مونږ ډېر کمزوري خلک یو. مونږ یو ملګری به و نوجوان و داسې 25-26 سالو درس ته به کله راتلو اکثر به راتلو. چې وفات شو الله دې وبخي خو پلار یې یو ورځ ماله قرآن روړو یو هفته بعد او ډېر ښایسته کتاب اوس هم هلته دی درس دې کوم. ما ته وایي درس به دی نه کې. ما ویل اقدام خیر شه. وایي بچی 3 ورځې مسلسل خوب کې راتلو چې مولانا له قرآن ویسه چې درس د هغې نه کوي چې ما ته ثواب میلاویږي. حالانکې دا اوس څه مونږ درس به کولو خو دومره اثر یې و چې انشاءالله هلته به یې فایده ورکړي. مونږ ګنهګاره یو. هغه ایمان مونږ کې نشته مونږ کې نشته چې کم ابوبکر ایمان رضی الله عنه کم د عمر ایمان کم د صحابه او کم د تابعینو. بس نم پیغمبر کتلی دی نم وحی کتلی نم جبریل کتلی دی علیه السلام چې راغلی یو پیغمبر سره ناست د انسان په شکل کې. مونږ وایو چې وحی راله هېڅ شی هم نه دي کتلي. نم رب کتلی دی نه چېرته نه راغلي و چې چا راته ویلي چې دا هر څه حق دي نه څوک قبر نه راغلی مونږ ته یې ویلي. دغه کتابونو کې راته هر څه پراته دي او کلک ایمان هم پرې دی. انشاءالله د رب په دربار کې مونږ په دې خلاص یو. خپل محنت کوئ او مونږ ته هم دعا کوئ چې رب راله شفای کامله راکړي. نور هم کوم بیمارانی الله دې ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. وصلی الله تعالی